ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. یقینا ډېر پروګرامونه هم کتلي وي، خو نن په واده خبرې کومه. ډېر خلک د واده ویډیوګانې جوړوي، په هغې باندې ډېر ویوز راځي، میخ حلاله کي، قصاب وي، پلیټونه وي. خو نن درته یو داسې واده په ګوته کومه چې دا د چارسدې په رزړو کې په تاریخ کې زه هم په لومبني ځل داسې واده وینم. او دلته کې چې کوم ملکڼ کیټرنګ والا راغلي دي چې هغوی سره دې وخت کې اویا کسان دي. بیا د دې کلي علاقې چې کوم دی نو هغه هم د 100 نه زیات کسان لګیا دي. په یو ټیم باندې 1000 کسانو ته پینډه چې کومه ده هغه روانه ده په یو ټیم باندې. ګرانو کتونکو دې وخت کې 25 منټه کم 2 بجې چې زه ریکارډینګ کوم. زه دې واده ته راغلی یم 10 بجې، دې واده ته زه 10 بجې راغلی یم. په 25 منټه کم 2 بجې پکې زما د روټۍ نمبر هم رالو. خو یو خدا کسان چې کوم دی نو ملګري دي، خدای پاک دې د واده دا خوشحالۍ یو په دوه کې دا په کم خوشحالۍ باندې چې دا واده مانځلې کېږي. زه به تاسو ته دې کې وجې ښیم. زمونږ دا خلک چې کوم دی نو دا مړي مونږ پسې روړي، قبرونه وله مونږ وباسو، دلته صرف مونږ خښو. وي په پلانکي شادي خال کې واده دی، شادي خال ته چې لاړ شو نو 2000-3000 زمونږ په تیلو لګي. هلته کې چې مونږ کومه ډوډۍ خورو نو هغه مونږ ته په پیسو پروزي بلکې زیاتې پې ولګي. نن د رزړو خلک نه لکه د تنګي، شیرپو، چارسدي دوکانداران ډېر د لرو پرتو سیمو نه زه خلک وینم، خو د رزړو یې پردن پردن ور یې موالې دي، کاڼ یې ورکړي دي. او مهمه خبره ورته وکړمه، په دې ودونو کې اکثر دا خبره وي دا ماشومان وشړئ، دا ماشومان لرې کې. زما نظر دی حقیقت دا دی چې یو ماشوم ته دا نه دي ویلې شوي چې ته ځه، بس خو نمبر یې راغی، خو غټ پروګرام شوی دی، راځي نور په قطار نمبرو کې ولاړي او کیټرنګ والا لګیا دي، د کلي خلک لګیا دي، د هغه یاران دوستان لګیا دي. واده د چا؟ د ناظم جان صاحب د رور دی، د ناظم جان صاحب د رور دغه واده دی. نو په دغې باندې او ناظم جان صاحب د دې علاقې یو سماجي سیاسي کارکن دی. ما ورته ناظم جان صاحب دا څه حال دی؟ وی الله دې د دې خلکو قدر وکړي چې زمونږ د واده له رالل. ګوره دغه ټیم کې د خلکو شکریا ادا کوي چې خپل کارونه یې پرېښودل او زمونږ د واده له رالل او دا روټۍ زمونږ سره خوري. ښه بیا روټۍ چې کومه ده نو په روټۍ کې نومې شیز لکه چې کوم تا ته په شادي خال کې میلاویږي په یو ټیم باندې دغه ملکن ټینډ سروس والا چې کوم دی یا دلته کې چې کوم خلکه لګیا دي هغه دي او ورسره چې کوم دی نو نور ملګري ښه د سیکورټي چې کوم دی انتظام په دې دی چې زه تاسو ته وایم چې واده ما په لومبني ځل داسې لیدلی چې یو مخلوق را روان دی او رش دی او یو لوی دغه ده. دې رور سره لږې خبرې اترې کوو. څنګه رور اخي خیر دی؟ څه دې نوم دی؟ صاحب زمان جی. صاحب زمان د کوم ځای؟ زور درګې ملکڼ. د درګې ملکڼ دی. د دې کیټرنګ هر څه تاسو ټوټلي انتظامات چې موږ سره دي. په یو ټیم باندې څومره خلکو ته روټۍ ورکوي؟ دا موږ 800 کسانو چې دی شفټ لګولې دی او 300-400 کسان چې دي نو دا وي تم کارپټ لګولې پای لګولې کارپټ لګولې. او څونه دیګونه په یو ټیم باندې خالي کیږي؟ دا کم سے کم په یو ټیم باندې 15 دیګه خالي کیږي. ما وکتل چې ګرمې ګرمې ډوډۍ راځي هلته تنور هم لګولي؟ الله یې تنور دي چلیږي. او جی او دا سپینو جامو والا لکان دا څومره دي؟ دا 20 کسان دي ویټران دي. نو زه خو یم تاسو کنټرول کولی نه شو خو چې رزړوال د سره نو لګیا نو بس د دې په هیلپ باندې وجه کېږي. دا دومره ډېر زیات په ګڼ تعداد باندې دا خلک دي نو دا خو یوازې ویټران نشي کولی که نه. ودونه خو تا ډېره ټینګ کړي داسې واده لیدلي؟ نه جي نه دا ډېر زیات دي. زیات دي؟ او جی او دوی خو په سپیکرو باندې اعلان کړی ناظم صاحب. بله دا چې ناظم صاحب ته پته نشته خو د مخلوق نه تا ته داسې پته لګي؟ مخلوق نه جي ته پته لګي. او بله دا چې لکه ناظم صاحب چې څومره خلک راله او څومره روټۍ ورکړه هغوی چې زما دپاره خان او غریب یو شان دی، ټولو له یو شانتې روټۍ ورکړه. نو په خپل عزتمن سړی دی او خلکو عوامو له هم برابر عزت ورکړي. فرق پکې نشته چې دا مې خاص دی دا دی تر دې چې مل خان راغی بل راغی همدغه ځای ټول هم په دغه یو ټیبل باندې به خان او غریب په یو ځای وکیني. او جی او ټولو ته په یو نظر کتلی دي او ښه انتظامات یې وله ورکړه. او جی او ستاسو ډېره مننه. څنګه هلې مشر دغې خیر دی؟ ته هم دې دغه کې که نه؟ بالکل جی بالکل. تا سره څومره سټاف دی؟ مونږ سټاف نه یو، مونږ مېلمانه یو او کابو نه راغلي مېلمانه خدمت ته راغلي. خدمت ته راغلي او ورورولي مې د ناظم صاحب سره. ګوره اویا کسان د هغوی دوی پکې خدمت له راغلي دي. ګرانو کتونکو لکه عام خلک روټۍ خوري، ایبل خان پکې راغی، ورسره چې کوم دی نو سلطان خان راغی، د بوډ عمله راله، د بوډ چې څومره افسران دي هغه رالله
او په دغه ځای کې چې کوم دی هغوی ډوډۍ خوري دا وګوره دا مشر دلته انچارج دی او دا لګیا دی هغه دې وګوره ټول خو خوشحاله دي هلکه مطمئن یا ښه دا لږ دا تنور لایو تنور درته ښیم چې وګورئ جي دا باقاعده لایو تنور روان دی او روټۍ لکه څونه روټۍ پخې کړي څه پته لګي لیک ته پته ده چې څوک پخ کړي هغه لیک بابا ته پته ده په خیر وګوره د ده په کې دا ځای نشته دی دا دلته ناست دی چونکې دا غیر قانوني کار دی خو زه دلته کې دی خدمت کوي نو چې خدمت کوي نو دا دغه دي دا وګورئ جي دا تاسو ته ښیم السلام علیکم څنګه وروره خوشحاله یې جشن اوس به تاسو نه کښېب چې زه به یو دوه درې خبرې کوم ها ګرانو کتونکو ګوره سټاف څومره خوشحاله دي دې واده ته د دې پته د چا نه لګي د واده د مالک نه افسران چې کوم دی په ځمکه ناست دي لکه ډېر غټ تعلق یې دی ما پکې ډېر غټ غټ افسران ولیدل چې په ځمکه ناست دي خو زه دې واده دوه خوبې ښیم یو هغه چې کومو خلکو له مړې منګه ښخو او ودونه په غټو خلکو خوري دا هغوی دپاره یو لوی سبق دی چې دلته خاص عوام یو دی کلیوال سطحې کړی دی او کلیوال واده دی دویمه خبره دا ده چې په شادي خال باندې ته 50 لاک او 30 لاک لګې د هغې پل ډیم چې کوم دی نو دلته کې یو ګراونډ دی او دې ګراونډ ته مختص که دا نه چې هغه سره پیسه ډېره ده هغه خپل بچت چې کوم دی چې په هغه طریقه باندې لګوم او دا هغه خو هغې دلته کې استعمال که او دغه واده چې کوم دی نو په یو ډېره ښه طریقه چې کوم دی نو هغه روان دی نه هغه خلک خوشحاله دي چې روټۍ خوري بلکې سټاف چې کوم دی نو ټول خوشحاله دي خوشحاله دي هغه وګورئ دا دلته کې هغه خواريکف مزدورکار دي نو داسې به چېرته نه دي چې په واده کې د کار والا خوشحاله دي خان به ستا ډېره مهرباني چې دې پروګرام کې شرکت وکړو او حقیقت دا دی چې تا پکې کم کردار ادا کړو الله یې تا سره خوب کړي ځکه دې پروګرام لپاره یې ټولو ملګرو ډېر محنت کړی و او په حقیقت مانو کې دا زموږ په دې کلي کې لکه ړومبی واده دی چې د عام ولس دپاره چې کوم دی نو د شادي حال نم لکه یو ښه انتظام شوی دی او په زرګونو خلکو په دې کې زموږ د کلي شرکت وکړو چې چا خوړلي او چا وتریخي هر قسمه الله پاک دې ټول له شفا او دوی وګرځوي او الله دې دغه شانتې زموږ په دې ملګرو کې زموږ په دې کلي کې همدغه شانتې خوشحالۍ بار بار راولي انشاءالله او مهدي جان خان چې زمونږ ورور دی دغه کور خاندان ملګرو ټولو ته چې کوم دی نو مبارکي ګرانو کتونکو څنګه خوشحاله شکر دې سر ګرانو کتونکو زه دا وایم چې واحد خوشحالي دا ده واحد خوشحالي دا ده چې سټاف هم خوشحاله دي د کلي خلک هم خوشحاله دي هر سړی خپلې مدد دونه محنت کوي لګیا دي نو ما چېرته په جون کې داسې واده په ړومبني ځل په خپل صحافتي دور کې ولیده ځکه مې تاسو سره شریک کړه الله دې په دوی باندې دا خوشحالۍ یو په دوه کې څنګه چې د کلیوالو له د علاقې له د سټاف له د خلکو له خوشحالۍ ورکړي الله دې د دوی کور چې کوم دغه شانتې خوشحاله ساتي و موږ له یو سبق راکړه چې کلی وي او رزړوال بیا رزړ دي نو هغه یو سیستم روان دی ډېره